څلور ټکي یاد کړئ ها، الف تا یا او نون دا یاد کړئ. بیا راځي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ته راشي، ځکه چې د دې حکم د تلاوت نه مخکې نو موږ دا یو ټکی وایو اعوذ. دا الف دلته ما ولګولو، د دې مطلب شو زه پناه غواړم. دا الف چې د دې مطلب دی زه، اعوذ زه پناه غواړم. دا اوس الف رانګه او دلته کې ولیکا تا، تعوذ ته پناه غواړې، ته پناه غواړې. دا تا ورانه کا او دلته ولیکا یا، یعوذ. یعوذ مطلب دی هغه پناه غواړي، هغه پناه غواړي هغه. اوس دا یا ورانه کا او دې پسې نون ولیکا، نعوذ مون پناه غواړو، زه پناه غواړم، اعوذ تعوذ ته پناه غواړي، یعوذ هغه پناه غواړي، نعوذ مون پناه غواړو. دا داسې ټکی دا داسې آسان طریقه ده د دې ترجمه کولو. یو ټکی ولیکا مثلا شکر. شکر دې لیکلو کنه، لومبه کې الف واچوا، اشکرو ز شکر کوم، بیا تا واچوا، تشکرو ته شکر کې، بیا یا واچوا، یشکرو هغه شکر کوي، بیا نون واچوا، نشکرو موږ شکر کوو. ګور آسان ټکی دی. یو ټکی ولیکا علم. علم مطلب دی خبرداري. نو ته وایا اعلمو ز خبر یم، بیا الف ران کا ولته ولیکا تا، تعلمو ته پوی ته خبرې، بیا واچو یا، یعلمو هغه پوی دی هغه خبر دی، او بیا ولکه نون، نعلمو مونږ خبر یو مونږ پوی یو. دون آسان خبره ده. بیا صبر ولیکا مثلا لومبه کې الف واچوا، اصبرو ز صبر کوم، تصبرو ته صبر کې، یصبرو هغه صبر کوي، نصبرو مونږ صبر کوو. دا چې موږ اذان کې وایو اشهدو، اشهدو زه گواهی ورکوم، بیا ولیکا تشهدو، تشهدو ته گواهی ورکې، بیا ولیکا یشهدو هغه گواهی ورکوي، بیا نون ولیکا نشهدو مونږ گواهی ورکو. دا دومره اسانه ده. قرآن مجید کې راځي نعبدو، هغه نون ټول کړم بي لیکل دي، نعبدو نعبدو دا نون دا غشته دي. دا بل ټکی هم راځي کنه. ګوره نعبدو مطلب موږ عبادت کوو، دلته ولیکا اعبدو زه عبادت کوم، بیا ولیکا تعبدو ته عبادت کې، بیا ولیکا یعبدو هغه عبادت کوي، بیا ولیکا نعبدو موږ عبادت کوو. دا یو بل ټکی قرآن مجید کې راځي نستعين په سوره فاتحه کې، نستعين دا ور نون پکې لومبه راغله ده، دا لومبه راغو. نو ته وایا چې نستعين مطلب شو مونږ مدد غواړو. اوس به دا نون بران کمل د بولی کوم الف، استعين زه مدد غواړم، تستعين ته مدد غواړي، یستعين هغه مدد غواړي، او نستعين مونږ مدد غواړو.